أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سورة الكهف 21 نمبر آیت. په دې 21 نمبر آیت کې د اصحاب کهف د راز د راښکاره کېدلو چې خلک تی خبر شو چې دې غار کې کسان دي ژوندي دي د 300 کال راځي ژوندي دي او په خوب باندې په خوب کې ژوند تیري او ژوندي دي بغیر د خوراک نه. نو دغه اطلاع خلکو ته چې د صحیح حکمت په بنیاد باندې ملاوي شو دا غي وجه ذکر کیږي. الدلال وکذالک همدغه شان څنګه دا کسان په غار کې ژوندۍ پاتې کړي په خوب باندې او د کافرانو نه محفوظ کړي او چاته نه معلوم همدغه شان د کې موږ اطلاع ورکړه علیهم د موجوده خلکو ته ليعلموا دې د فارج دا موجوده خلک پوه شي ان وعد الله حق چې یقینا د الله تعالی وعده رښتونی ده. د الله تعالی د وعده نه مراد د قیامت وعده چې قیامت یقیني راتلونکې ده دوباره ژوندون شته ده دغه وعده رښتونی ده. وان الساعه لا ريب فيها یقینا قیامت هیڅ شک نشته پاږي کی. دې ځکه نه پورې دومره ذکر شو چې د دې واقعي د خلکو د خبرې دلو وجه دا چې خلک به دې مسله باندې پوه شي چې دوباره ژوندون دا حق دی قیامت ثابت دی چې 300 کاله پاس یو کس را پاسيږي او خپل اظهار کولی شي خبرې کوي نو څه ګرانه ده چې انسان مړ شي او به الله تعالی را ژوندې کی. تفسیر قرطبی دی باره کې لیکلی دی دی واقعي باره کې چې کومه زمانہ کې اصحاب کهف او علاقه پرې خلک غار ته لاړل د یو ظالم بادشاه د لاس د هغه بادشاه نوم چې کوم دی تاریخونو دقیانوس ذکر کړی دی. نو د دقیانوس لږه زمانہ و چې الله تعالی دې مړ کړ د اصحاب کهف د هجرت نه بعد دا سړی مړ شو او مسلمانانو حق پرست خلکو په دغه علاقه باندې قبضه وکړه د پون وطن یې ونیو. کم سړی چې ونیو دا یو نیک بزرگ عالم بیدوسیس تفسیر مظهری دا غینو ذکر کړی دی. عیسائی مذهب سړی دی ډېر نیک سړی نو بیا ډېر کافي زمانہ چې کوم دا نو داسې تیر شوله او دلته د مسلمانانو ریاست او حکومت بیا یو وخت د سراغه چې په مسلمانانو کې دنه سازشونه راو پاریدل او په سازشونو کې غټه خبره دا او غټه خبر باس په دې باندې روانو چې هر د انسان چې کله مړ شي د څنګه ژوندې کیږي په دې باندې باس شروع شو. چا ویل صرف روح به ژوندې کیږي او سزا به ته ملاويږي بس خبره ختميږي. چا ویل د سینه ده د جسم به سره هم یو ځای ور سره روح او جسم به یو ځای. چا ویل د سینه ده جسم به یو روح بنای او دا سلانجی را پر سره شي کیسه را راځي. په دې کافي اختلاف شروع شو چې دوباره ژوندون به یو کنه به یو کین څنګه به. نو دا بیدوسیس چې کوم دی دا بادشاہ چې کوم دی نو ډیر په غم کې اخته او چې دا خلک څنګه مطمئن کوم په څه طریقې مطمئن کوم دا پیتنه خوري مخ کې راړه. نو تفسیر قرطبی ذکر کړی دی چې د سیګار وک چې دا ټاټ جامع واغستري د انتهایی د عاجزۍ ظاهره ور د پاره او لاړ او د ایری په یو ډیری باندې کېناس او ډېر په عاجزۍ باندې سوال شروع چې الله پاک از مال چل ناراضي تاسو اسباب برابر کې زما د قوم بده منی مطابق شي او یقین راشي چې قیامت شتا خلک دوباره ژوند کیږي هغه اسباب برابر کې چې کوم ستا په علم کې او مال خور دې چل ناراضي. الله تعالی ردی بیدوسی سوال قبول او په دغه اصحاب کهف کې یو سړی د تلمیخه د تاریخ نقل کړی دی چې د تلمیخه نوم دی چې د کومې ژبې نوم وي څه ژبه کې سره تعلق لري. دا سړی د کسان په غار کې ژوندي شو تلمیخه راولې go بازار ته د سودا خستلو لپاره او چې کله سودا لپاره دی راغی نو هغه د دقیانوس د کافر بادشاہ د زماني پیسې د جیب نه راوستري هغه سودا کوله خلک ورته ویل داسې کې دا پیسې خو نه چلیږي د کومې زمانې دي تلمیخه ورته ټوکې مکه وای خو بس یو ورځ
د دې علاقې نه بار شوی مو چې راغله مو تاسو دا نخرې راوغستې دا خو هغه بادشاه دی هغه زمانه ده هغه پیسې دي په دې کې لا څه خبره ده نو ځینو په دې کې یو دغه دوکاندار ولګېد دا پیسې ویوړله بل دوکاندار ته ول دې پیسې ته وګوره دا پیسې راوړله او دا ورکول غواړي هغه ورته وویل چې یار داسې کار دی تقریبا چې دغه د قیانوس 300 کاله مخکې تېر شوی دی داسې معلومیږي چې دې کس ته په خزانه باندې چاپه واله خزانه یې لوټ کړله هغه زړه خزانه راوړله دې په حساب نه پوهېږي بازار ته را منتقل کړې ده نو دې تلمی خان ورته وویل چې ګوره نه مې خزانې لوټ کړي د دې قصو نه خبرې زما سره خپلې پیسې وي هغه مې راوړې دي دومره قصې مه اوږده وایي که سودا راکوي هم ښه ده که نه راکوي هم ښه ده خو جنجال مه جوړوئ خلکو ونیو دا خو بازارو شور شروع شو بس سرکاري اهلکار رالو دی ګرفتار او ویل دا سیده بوزي بادشاه ته ورسول بادشاه ته چې کله دی ورسولی شو نو د بیدوسیس سره د خبرې وشولې او هغه ورته وویل چې ته څه وکړې د کم ځای نه دا پیسې د کم ځای نه تا پیدا کړې دي دا قصه راته په تفصیلي بیان کړه او دی ورته هم وویل چې ګورې زه مسلمان یم زه کافر نه یم ته چې کوم بادشاه د وخت نه چې کوم هجرتونه شوي دي د قیانوس په زمانه کې نه ګورې هغه حکومت نسکور شوی دی اوس اسلامي حکومت دی ونډه قصې ورته وکړله خپل کارګزارۍ ورته بیان کړله چې د دې کس یقین نه شي نو دې تلمیخه ورته رښتیا شروع کړل چې موږ دومره کسان یو د قیانوس د لاسه موږ هجرت کړی و یو غار کې پناه اخیستلې وه اوس موږ ته پته نه لګي چې څومره زمانه به تېره شوي خو موږ خیال دا و چې کنې زمانه کمه تېره شوې ده نو زموږ هغه زړې پیسې راغستې وې موږ چې هغه زمانه هغه بادشاهي ده او د یرې نه رالو به یره هم سودا کوله چې په دې لانجه کې فساد وشو هغه ورته وویل د قیانوس بیدوسیس ورته وویله چې زموږ سره یوه تختۍ پرته ده په دې خزانه کې هغه خزانه کې د دغې کسانو چې کم د دې بادشاه د لاسه نه هجرت کړی و نو په اشتهاري ګروپ کې د هغې نومونه موجود دي تفصیلات یې دي ته په هغه اشتهاري کسانو کې خو نه یې تختۍ چې راوړه ده ورته ویل دغه اشتهاریانو کې زه یم زما نوم پکې شامل دی نو ده ورته وویل د بیدوسیس بادشاه ورته وویلو چې ما خو د الله تعالی نه سوالونه کول چې دغه بهادران مجاهدین چې د قیانوس د لاسه هجرت کړی د ده کفر یې نه دی منلی چې زما ورسره ملاقات شوی او ما لیدلي وي ته په کوم ځای کې دي څنګه خلک دی چېرته کې دي موږ خو د هغې په تلاش کې وو دا خو زما سوال الله تعالی قبول کړو چې تاسو دا زما مخې ته الله راوستلی او ملاقات هم کېږي هغه ورته ویل دا ډېره سمه خبره ده ښه خبره دې راته وکړله بس زما هم داسې خوښه ده چې نیکانو سره ملاقات وشي ځینې تاریخونو دا هم لیکلي ده چې دغې د قیانوس بادشاه په دربار کې په دفتر کې ځینې مؤمنان کسانو پټ کار کړ مؤمنان ډیوټي وه پټ مؤمنانو په ښکاره باندې خپل اظهار یې نه کوو د بادشاه نه یارېدل نو چې کله دغې وو کسانو هجرت وکړو اصحاب کهف والا نو دغې د دفتر کسانو هم د دغې تاریخ او دغه بهادرانو نومونه په یو تختۍ باندې ولیکل چې دا یو تاریخ شي چې په اسلام کې داسې بهادران هم شته دي چې کله ټوله دنیا ظلم ونیسي هغې وطن پرېږدي بلې علاقې ته لاړ شي خو خپل دین باندې عمل کول نه پرېږدي نو د مینې او د محبت د وجې نه تاریخي یادګار ساتلو دپاره مؤمنانو هم د تاریخ لیکلی و د تختۍ دغلته کې دفتر کې پرته وه نو یا دا ده چې دغه مؤمنانو والا تاریخ دی یا دا ده چې هغه د قیانوس چې کوم اشتهاري ګروپ یې جوړ کړی او اشتهاري لیست د هغې نوم نه د بادشاه معلوم کړي لیکن که د کسان د بیدوسیس بادشاه ته معلوم شوي او داسې کسان د دې علاقو نه هجرت کړی دی او تر اوسه پورې د مرګ او د ژوند هېڅ خبر یې نشته دی او دومره صدۍ په منځ کې تېرې شوې نو تلمیخه ورته وویل د اصحاب کهفو کې د یو کس ورته وویلو چې بس زما سره لاړ شي زه د هغه خلکو ملاقات تاسو سره کوم چې د چا په تلاش کې تاسو یئ او هغې هم د داسې خلکو ارماني دي چې بس په دې وطن باندې داسې نظام او داسې خلک وي او په دې انتظار باندې په غار کې ناست دي لیکن هغوی ته علم نشته چې په دنیا کې اوس په دې عمل کې څه تېرېږي بادشاه په خپله مشرۍ کې ډېر زیات لښکر عوام خلک یو لوی سیلاب روان کړ بادشاه او تلمیخات یې مخکې دي دا دومره لوی سیلاب ورپسې دی غار ته ورسېد تفسیر بحر محیط د امام حیان په حواله باندې لیکلی دي چې کله د غار خولې ته ورسېده نو د تلمیخه ورته وویل تاسو بار ودرېږئ زه ورځم د خپل ملګري خبروم هغوی ته وایم چې بس غونډ ملک چې کوم دی هغه اسلامي شوی دی ستاسو یره او ترهه ختمه شوله ستاسو د استقبال لپاره غونډ خلک راوتلي دي ملاقات ته راغلي دي په دې خبره مې زه مطمئن کړم نو هغه به ستاسو استقبال دپاره بهر راوځي ملاقات به مو سره وشي که داسې تاسو ورشئ نو هغې برده کې به دا راشي چې هغه د قیانوس را باندې حمله وکړه نو کېدای شي که څه بل شانته کې حالات جوړ شي نو بس دی بادشاه ورته ویل ټیک ده بلکل ته ورشه د بحر محیط په حواله باندې دا کس دننه لاړ او خپلو ملګرو ته یې غونډه قصه وکړه هغوی ناست دي د روټۍ په انتظار باندې چې دی به روټۍ راوړي دیو ته غونډه قصه وکړله خلک ډېر زیات خوشحاله شو او ټول د دغې بیدوسیس بادشاه او د دغه خلکو استقبال دپاره بهر راووتل
بهر د خلکو سره ملاقات وشو، خبرې اترې ورسره وشوې. هغې نه بعد رخصت واخیسته چې موږ غار ته واپس ځو، تاسو تللی شئ. هغې رخصت کړل، دوی غار ته واپس ننوتل. چې څنګه ننوتل بس ساه یې ورکړه، وفات شو. او د دغې ورځې نه دا مسله ثابته شوه، د دې واقعې نه خود به خود مسله ثابته شوه چې دوباره ژوندون شته. 300 کاله بعد سړی را ژوندی کېدل او ښار ته راتلل او د ښار خلکو سره ملاقاتونه او خبرې اترې، هېڅ تغیر پکې نه دی راغلی. او د هغې سره ملګري هم دغه توله باندې په غار کې دي. نو دې نه پته لګي چې الله تعالی دومره لوی قدرت لري. نو د خدایي قدرتونه او انساني قوت کې د اسمان او ځمکې فرق دی، د یو شان کې نه دي. الله تعالی کولی شي چې خلک دوباره ژوندی کړي. دغه تحقیق د بحر محیط دی چې دا ملاقات شوی دی. د ځینو مفسرینو رایې دا ده چې دا ملاقات نه دی شوی. دوی چې غار خولې ته ورسېده نو تلمیخه دننه لاړ او هلته کې ملګرو سره خبره کوله چې په دې منځ کې ټولو نه ساه لاړو پاتې شو. خبره پکې وشوه که ونه شوه د هغې څه پته نه لګي. لیکن د بحر محیط قول مشهور دی چې ملاقات شوی دی، دا قول ډېر مشهور دی. نو الله تعالی وایي دغې واقعې د حکمت ذکر کوي چې د دې واقعې نه موږ دا خلک ولې خبر کړو چې د بیدوسیز بادشاه په مشاعره کې غونډ خلک لاړ او د دې خلکو استقبال یې ولیدو. هغه خلک یې په خپلو سترګو باندې ولیدو چې کوم 300 کاله مخکې لا پاته شوي اشتهاریانو. نو دا ولې؟ نو د هغې حکمت دې ذکر کېږي. الله تعالی وایي چې وکذلک اعثرنا علیهم، همدغه شان کې موږ اطلاع ورکړله دې خلکو ته، لیعلموا دې دپاره چې دا موجوده خلک پوه شي ان وعد الله حق، یقینا د الله تعالی وعده رښتونې ده. وان الساعه لا ريب فيها، ويقينا قیامت هیڅ شک نشته باغی کی، قیامت صحیح شی ده برازي. اذ يتنازعون بينهم امرهم، هغه وخت چې د خلکو اختلاف شروع کو بینهم په خپل منځ کې، امرهم بکار خپل کې خلک منځ کې اختلاف شروع. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، نو دی اول چې جوړ کې بدیمانی و آبادی. دا یو بل بحث دی، یو بل تحقیق دی، هغه مضمون ته اشاره ده. د دې حاصل دا دی په حواله د تفسیر معرب القرآن باندې، اگر باقي ځینې مفسرینو د دې هغه حالات څه بل شان ذکر کړي دي، لیکن دا قول او دا تفسیر زیات راجح مضبوط دی. هغه دا دی چې کله دا کسان وفات شو او دوی ته خو پته ولګېدله کسان په غار کې وفات شو، اوس ژوندي نه دي. نو دې خلکو په خپل منځ کې بحث شروع چې اوس دې د غار خوله پسې بندوو چې د لاشونه محفوظ وي، او د دې نه یو مستقل یادګار جوړو، خو چې څه طریقه وکړو. مشوره روانه شو. ځینې کسان ویل بس په دې نه چاردیواري تاو کوي او یو عام ساده آبادي پې جوړه کوي. د ځینې تاریخونو په حواله دا قرآن او حدیث نه دي، ځینې تاریخونو لیکلي دي چې د دیوال مشوره او د تشې آبادۍ مشوره دا مجوسیانو ورکړې وه، دا پټ دغلته کې موجود وو، دا خلک مسلمانان نه وو. او د دوی خیال دا و چې بیا به قلاره باندې به دې کې به چل وکړو او بت پرستۍ ته بیا واړو. لیکن د وخت بادشاه او د هغوی تمام اهلکار د مسلمانان اسلامي او نیک خلک، هغوی وایي چې تشې آبادۍ چاردیوارۍ نه څه نه جوړېږي. د دې په خوا کې یو جماعت جوړو، جماعت به جوړ کړو. نو د جماعت نه په خپله باندې اندازه لګي چې یار دا کسان بزرګان نیکان خلک تېر شوي دي او د دوی بندګي نه ده پکار، بندګي د الله تعالی پکار ده، سجدې به الله ته کې، خلکو ته به یې نه کې. نو په هغې کې به یو عالم ناست هغه به خلکو ته واعظ نصیحت کوي، د سابقه به تاریخ فضایل به خلکو ته ښیي او خلک به دې مسله باندې پوهېږي چې ګورې بزرګان دي، ورته بندګي ونه کوي، ګورې مخلوق دی خدایان نه دي. په دې مسله به خلک پوهېږي، د شرک مخه به ونیولی شي او د دې بزرګانو تاریخ به هم همیشه دپاره یادګار پاتې شي. نو الله تعالی وایي اذ یتنازعون بینهم، هغه وخت چې دوی اختلاف شروع کړه په خپل منځ کې، امرهم په خپل کار کې، کار یې دا رانیولی چې دا اصحاب کهف د لاشونه محفوظه وو، خو چې څه طریقه ورسره وکړو. وقالوا ابنوا علیهم بنیانا، نو ویل ځینې به دوی کې چې جوړه کړي به دې معنې یوه آبادي. نو آبادۍ نه مراد یې چاردیواري ده یا په هغې باندې اس ساده شړ آبادي چې جماعت نه وي، ویل دا پې جوړه کړي. ربهم اعلم بهم، رب د دوی ښه پوهېده په حال د دوی خلکو باندې. دې جمله کې دا خو لفظي معنا ده، خو د مفسرینو پکې اختلاف ده چې دا جمله د چا ده. دا د الله تعالی وینا ده چې ربهم اعلم بهم، که دا د غزې خلکو وینا ده چې کوم په دغه زمانه کې موجود و، کوم چې دا جماعت جوړولو یا د آبادۍ جوړولو دا بحث یې روان کړی. او یا د دې نه مراد چې کوم دي د نجران عیسایان دي چې د نبي علیه السلام سره مناظره کوله چې یار دا کسان څو کسان په غار کې څنګه وفات شو، خاندانونه یې څه، نومونه یې څه، نو یا خو د هغو مراد دي. لیکن په دې کې دا احتمالات په خپل ځای باندې شته. یو احتمال دا شو چې یاره
په هغه زمانه کې چې کله اصحاب کهف والا وفات شو او د موجوده اسلامي بادشاه باغې باندې آبادي جوړوله نو یو باس منځ ته راغی. باس داسې و چې یا دغه موږ یادګار جوړو په کار ده چې په یاد دې جماعت باندې موږ یو غټ بورډ ولګو په هغې باندې موږ ښایسته ښایسته ولیکو چې دې ځای کې اصحاب کهف بهادران چې کوم دي هغه پر پاتې شوي دي هجرت یې کړی او د خپل دین د حفاظت دپاره یې وطنونه او کلي او ښارې پرېښودلې وې دې ځایونو کې لاشونه دي خو په کار ده چې د هغې لاشونو او د هغه ځوانانو موږ تفصیلات ذکر کړو چې د دغې نومونه څه اول نمبر نوم اول کس څه نوم دویم څه نوم دریم څه نوم مشر یې څوک او بیا د هغې د پلار نوم د خاندانونو نومونه چې د غونډ تاریخ پکې موږ ولیکو. لیکن 300 کاله بعد تاریخ چاله ورته چاله هم نه ورته چاته نه معلوم نو بس جنجال منځ کې رامنځته شو چې اوس هوښیاران پکې راغله ویې ویل چې دا خبرې پرېږدوئ دا فالتو بس دی چې بس دله نه درځي په کوم ځای پورې خبره جو بس هغه بس یې باندې پرېږدوئ باقي څه بحث کوئ اوس په خاندانونو څه کوئ په نومونو څه کوئ چې دله درځي نه او بحث هم شروع کړی دی. نو دغه ځای کې دغه نیکانو خلکو ویې چې ربهم اعلم بهم رب د دوی ښه پوهېږي د دوی په حال باندې دا بحث پرېږدوئ دې نه تېر شئ صرف جماعت جوړ کړئ. دغه یو احتمال او دویم احتمال دا ده چې کوم کسان د نبي علیه السلام سره بحث کوي او دې اصحاب کهف باره کې پالتو کیسې جوړې کړې وې چې غاړو له پکې وې نه هسې پکې رضانه مسالې اچولې وې نو او د نجران عیسایانو دغه زده کړې وې او بیا د نبي علیه السلام سره پکې بحثونه کول نو هغې باره کې دا آیات ذکر شو چې ربهم اعلم بهم د اصحاب کهف حالات چې کوم دي نو الله تعالی ته ښه معلوم دي د نجران والا ته اړوله معلوم نه دي هسې لګیا دي او چې الله د حق معلومو د وحي په ذریعه باندې نبي علیه السلام ته نازل شو مسله حل شو. لکه په نجران کې د عیسایانو 3 غټې فرقې وې یعقوبیه وه ملکانیه وه نستوریه وه نو یوې فرقې به ویل چې یاره اصحاب کهف والا کسان چې وو دا 3 او بلې به ویل دا 15 او دغه شان ده کې بچا او بلې فرقې به کې ویل دا 7 کسان نو اوس په دې کې چې کوم دی دغه بحث وروسته را روان هم دی نو د دغې رد وشو چې دغه کسان هسې رضانه لګیا دي دوی ته هېڅ دلیل ثبوت نشته دی اورېدلې خبرې دي بس نقل کړي دي بیا 3 فرقې دي ټول یو بل خلاف روان دي او د ځانه لګیا دي. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا نو ویل هغه کسانو چې هغې غلبه کړي او بخپل کار کې غالب دا څوک د حکومتي خلکو کوم اسلامي بادشاه او د اسلامي بادشاه عسکر خلکو چې هغې غالب وو لاس یې رسېدو په دغه زمانه کې نو هغې په خپل کار باندې غلبه کړي او هغې وویل چې لنتخذن علیهم مسجده موږ به جوړوو په دې باندې جومات دې په خوا کې به جومات جوړوو داسې نه ده چې په قبرونو باندې جوړوو په قبرونو باندې نه د قبرونو په خوا کې به د دغې غار په خوا کې چې په کوم غار کې لاشونه دي غار به بند شي او په خوا کې به جومات جوړ شي په جومات کې به خلک عبادت کوي او دغه شان ده کې د اصحاب کهف حالات به د سړی معلوم وایي چې دغه اصحاب کهف دي هغې کې به لمونځ کېږي درسونه به کېږي تاریخ به بیانېږي نو خوا د جماعت پکار دی. نو تفسیر باندې په قرآن ذکر کړی دی چې کوم ځای کې د اولیاء کرامو د بزرګانو قبرونه د قبرونو په خواوشه کې جماعت جوړول او باغې کې عبادت کول الله ته سجده کول چې دغه قبرونه په جماعت کې دننه نه سیده ورته نه کېږي مخې ته را نه شي په دې کې هېڅ ممانعت نشته وایي د دې نه معلومېږي کوم احادیثو مبارکو کې راغلي دي چې په قبرونو نه جماعتونه جوړول په دې باندې بل لعنت نو هغه واضح مسله ده چې په جماعت کې دننه قبر جوړې یا دا د چې بادره باندې جماعت جوړې قبر مخکې د جماعت په وروسته جوړې او بیا دغه شان ده کې په دې کې را شاملې هغه ستا سجدګاه چې کوم نه سجدګاه دې جوړېږي ته لمونځ کې مخې ته مانځه کې راځي دا ټولې مسلې بیخي واضح دي چې بیا ناجایز ده او دې مسله باندې اتفاق دی چې کوم ځای کې جماعت جوړ شو او جماعت جوړېدو نه بعد هغې کې لاش دفن شو شرعي مسله دا ده چې دا لاش به دې وباسي هر څومره زمانه چې تېره شوې ده دا به دې لرې کړي بل چېرته بیا ویستي او که فرض که دا ادره وه د مخکې نه قبر و تا جماعت راوړ د پاسې دې پې جوړ کړو نو بیا اولنی حکم له به دغه اهمیت به اولنی خبرې لري نو که اول نه قبر و دا به قبر شمارېږي ادره به شمارېږي اوس قبر د پاس نه چې کله جماعت جوړ شوی دی همداسې وکړه جماعت یې ختم کړه دا جماعت نه دی اگر که تا ول د جماعت نوم هم ورکړی دی ته پکې منظور هم کې خو دا جماعت کېدی نه شي د دې نه جماعت جوړېدی نه شي د دې حکم به د جماعت نه د ادري همغه شانته کېږي نو که قبر وړاندې نو بیا به د جماعت ورانېږي آبادي به لرې کېږي او که دا جماعت اولنی دی جماعت جوړ شوی دی مونځ پکې شوی دی د جماعت حکم یې حاصل کړی دی لیکن چا پکې مړی ښخ کړی دی وروسته نو بیا به د را مړی ایسته کېږي بل چېرته به دې وړی کېږي دا شرعي مسله ده